ورکړل دی ما ته تایبا بیا د استغفار غوښتل دی توبه هغه چې دی نو هغه وخت کړله نو دغه واقعه دا د دغه لپاره الله هغه چې دی نو ذکر کوي چې دې پسې رستو اوس وی تلک آیات الله دا د نبی علیہ السلام د رسالت د هغې اثبات کوي چې دې سره یو طرف ته د الله قدرت او د الله وحدانیت هغه دې سره هغه چې دی نو ثابت شو او بل طرف ته د پیغمبر رسالت چې دا خو د عیسی علیه السلام نه زر کاله مخکې خبره ده او د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام په منځ کې 500 کاله یا 570 یا 560 565 دومره کاله د نبی علیه السلام او د عیسی علیه السلام دي نو مطلب دا چې دا د 1500 کالو مخکې هغه چې دی نو خبره هغه چې د نبی علیه السلام هغه ذکر کوي نو دې سره د رسالت اثبات هم راغی او د الله په حکم سره چې دغه 314 دې له چې دی نو الله بری چې دی نو ورکړو نو دې سره دغه وشو د الله وحدانیت د هغې چې دی نو ثبوت هغه هم راغی او دا ولولا دفع الله الناس او ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم دا دوه آیاتونه دا د جهاد د مشروعیت لپاره وجود ذکر کوي چې دا جهاد ولې مشروع دی الله تعالی وی خلق ظلمونه کوي زیاتی چې دی نو کوي نو که دغه شان چې دی نو موږ دا خلق هغه پرېږدو نو لفسدت الارض نو دا د خلقو سرکوبي د بدماشانو د بېدینو د سرکشو خلقو سرکوبي دا یو وجه د مشروعیت ته او بل چې ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر هغه ځای کې چې د الله تعالی دین د خلقو هغه چې دی نو ګډوډ کړی دی توحید هغه چې دی نو کې اختلاف پیدا کړی نو دې وجې نه الله تعالی د جهاد مشروع کړی دی او په دې سره امتحان چې دی نو کوي چې څوک د الله په لار کې جهاد کوي او څوک د الله په لار کې جهاد نه کوي نو بیا یا ایها الذین آمنوا انفقوا په دې سره بیا مسله د انفاق هغه به ذکر کی او الله لا اله الا هو دې سره دعوت توحید هغه ذکر کوي نو دغه فرمایي الم تر الى الملأ من بني اسرائيل دا مخکې الم تر الى الذين خرجوا هغه کې تاسو ته پرون ما ویلو چې رؤیت خو دې ته وایي چې په سترګو یو شی هغه لیدل کېږي نو دا خو د زړې زمانې واقعات دي الم تر کیف فعل ربک الم تر الى الذي حاج ابراهيم الم تر الى الملأ من بني اسرائيل نو دا خو د څو پخوا خبرې تېرې شوي دي نو څنګه الله تعالی وایي چې تا نه دي کتلي نو دا مفسرین د دې توجیه کوي چې رؤیت دلته کې دا علمي مراد دی خو د هغې نه تعبیر هغه په علم تعلم سره هغه یې ونه کړ او د هغې رؤیت علمي د هغې نه تعبیر په علم تره په رؤیت بصري سره وکړ ځکه دا غټ غټ واقعات دي او داسې غټې واقعې چې وشي هغه داسې قطعي ثبوت لکه په سترګو باندې چې هغه لیدلي نو الم تر الی الملأ من بني اسرائیل تا نه دي کتلي یو ټولګي ته د بني اسرائیل دا ټولګي ملأ دا ټولګي ته وایي ورې ال ټولګي ته نه وایي ښه دا مل دا ډکوالي ته وایي د هغې ټولګي ته چې دی نو هغه وایي چې د هغو رعب د خلقو په زړونو کې هغه چې دی نو پروت یا د خلقو زړونه وایي چې وایي نو لکه اراکین پارلیمنټ هغه چې دی نو واخله چې وایي دا د پارلیمنټ والا وایي دا منبران چې دی نو وایي دا اصحاب اقتدار هغه چې دی هغې ته ملا هغه چې دی نو وایي چې د هغو هغه رعب د خلقو زړونو کې هغه پروت دي نو وایي تا نه دي کتلي یو فریق ته چې د بني اسرائیلو من بعد موسی د موسی علیه السلام نه وروسته اذ قالوا لنبي هغه وخت کې چې دو خپل پیغمبر هغه ته چې دی نو ووایي نو دغه پیغمبر د ده نوم څه شمیل علیه السلام ده ته چې هغه ووایي چې ابعث لنا ملکا موږ له چې دی نو مقرر کا بادشاه نو ګوره دې نه پته ولګېدله چې قتال دا بغیر د بادشاه نه نه ښه دا د بني اسرائیلو د هغو دغه هم دی د هغه وخت سره د تورات هغې کې هم دغه حکم و په قرآن کې هم چې دی نو دغه حکم دی او نبي کریم صلی الله علیه وسلم عملي طور باندې هغه موږ ته دا ښودلی هم دی نو دې وجې نه دا خلق چې څنګه
څوک غرونو کې چې دی نو هغه او څوک چې دی نو په یو ځای کې کاروایي کوي بل ځای کې کاروایي کوي دا د قتال فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله دا د اصول نه دي. البته دا کوم کار چې افغانستان کې طالبان چې دی نو هغه کوي نو ګوره د هغوی یو شورا ده او بیا د هغو باندې یو فوج هغه پې چې دی نو قابض شوی دی چې هغه د امریکې فوج دی. مخکې د سوویت یونین د روس فوجو نو خپل وطن هغه چې دی نو آزادول دا په خپله چې دی نو دا یو جهاد دی او دقې وجې نه د دغو سره انګریزانو سره چې زموږ اکابرو شاه عبدالعزیز رحمه الله هغه چې فتوا ورکړې وه او ټول چې دی نو علما هغه د دوی سره مقابله هغه یې کوله. دا بالاکوټ کې شهدا چې دي دو دغه شان چې دی نو سیکانو هغو سره د دو باقاعده چې دی نو حکومت جوړ کړی و. د دو دغه تاسو تاریخ چېرته چې ولولئ نو دغه دو خپل ځان له بادشاه هم مقرر کړی و، سپه سالار هم مقرر کړی و او دغه باقاعده چې دی نو قاضي القضات او دا ټولې محکمې هغه یې چې دی نو مقرر کړي وي د شورا مطابق. نو اوس هم هغه طالبان چې کوم جنګ چې دی نو کوي نو هغه فساد نه دی، هغه شان هغې کې امیرالمؤمنین دی چې یو هغه وفات شي بیا چې دی نو بل مقرروي، بیا که هغه وفات شي بل مقرروي او دغه شان په هغو کې چې دی نو قاضیان دي، دغه شان په هغو کې هغه نظام دی. او دې وخت سره هم د افغانستان په ښارونو باندې هغه خو د قابض فوج دی لیکن د دغه نور وطنونو اطراف چې دي نو هغه د طالبانو قبضه کې دي. د دې داسې مثال دی لکه اوس دا بټګرام د دې چې دی نو قبضه هغه چې دی نو حکومت سره ده، امریکې او د امریکې د مرستې چې کوم خلق دی هغو سره ده، لیکن اطراف چې دا بره چې دی نو ټول علاقې چې دی نو واخلی دا لکه د طالبانو په قبضې هغې کې چې او دو بغیر د طالبانو د مشورې نه او د طالبانو د هغې نه دغه اطرافو خلق هغه هېڅ کار هغه چې دی نو هغه نشي کولی نه کوي او هغو باقاعده په هغې کې اسلامي چې دی نو قانون هغه د هغو دی. خو دنیا ته چې دی نو د هغو هغه نظام هغه چې دی نو نه دی معلوم او د امریکې او د قابض فوج او د امریکې د قابض فوج هغې ته وایو نو د هغو چې دی نو هغه ځای کې هغه دغه دی دا خبره هغه څرګنده ده. نو دې وجې نه دا بغیر د بادشاه نه هغه جهاد هغه چې دی نو ني. نقاتل فی سبیل الله چې موږ د الله په لار کې قتال وکړو. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال هغه وایي چې قریبه ده که تاسو باندې قتال هغه چې دی نو فرض شي الله تقاتلو تاسو بیا قتال ونه کوئ ځکه د بني اسرائیلو عادت هغه چې دی نو هغه ته معلوم و دی په خپله د بني اسرائیلو د قبیلې نه و. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله دې کې دو وایي چې ولې به موږ د الله په لار کې قتال نه کوو وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا موږ وښکلي شوي د خپلو کورونو نه د خپلو زامنو نه. دا تاسو ته ما ووایي چې دغه 440 دومره چې دی نو د دو هلکان هغه چې دی نو بوتلي وو د کورونو نه وښکلي وو. نو مطلب د دې دا دی چې یو خو په موږ باندې زیاتې شوی دی دا ظالمان دي او دویمه دا ده چې الله به چې دی نو هغه رضا شي. فلما كتب عليهم القتال تولوا کله چې دوی باندې قتال فرض شو نو دوی واپس شو الا قليلا منهم مگر کم کسان د دوی نه والله علیم بالظالمین هغه کم کسان شو هغه 300 هغه 14 کې پاتې شو. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا او اویدو ته د دوی پیغمبر چې الله مقرر کړی تاسو لپاره طالوت چې دی بادشاه. نو د بنیامین د هغه د نسل نه او لاوی بن یعقوب په هغې کې هغې نسل کې به پیغمبران راتله او د یهودا په نسل په هغې کې به بادشاهان هغه راتلل. نو دوی په دې باندې تعجب وکړو قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت ساعة من المال داسې یو سرمایه‌دار هم نه دی یو مال هغه ورسره هم نشته. قال ان الله اصطفاه علیکم الله دې غوره کړی په تاسو باندې. الله یا شمیل علیه السلام ته د نوم ښودلی یا لکه هغه امثال چې تاسو ته ما ووایي یو لرګی هغه راو چې شمیل علیه السلام یې دې سره خپل قطونه دغه کوي دا ناف کوي. وزاد
نو وزاده بسطة فی العلم والجسم او الله دې زیاتې کړل د جهت پراخینه په علم کې او په جسم کې نو د بادشاہي لپاره د صفه سالاره لپاره علم ضرورت دی او د جسم د بدن د قوت ځکه چې سو هغه بدن غټي نو دمره چې د هغه کې قوتي دغه وجه هغه دا چې الته کې په عمالقه او په دشمن باندې هغه باندې روب هغه راشي والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه بیا د دوی تسلی لپاره شمیل علیہ السلام وی چې نشانه د حکومت د او د انتخاب د هغه دادا چې یات کوم تابوت هغه تابوت چې هغه عمالقه تاسو نه ول دي هغه به تاسو ته هغه چې د راشي د تابوت ته چې د اتیان نسبت شوی د مجازن ښه ځکه چې تابوت خو نه راځي او تابوت هغه سکرالی نو هغه آیات کوم تابوت فيه سکینه من ربکم باقی کی سکون د جانب درب تاسو نه وبقیه مما ترک آل موسی او په دې کې بقیه د اغنه سيزونو نه ده چې غاد موسی علی السلام آل او د هارون علی السلام آل هغه چې د پریخي دي اوس د موسی علی السلام آل او د هارون علی السلام آل هغه پریخي دي نو د آل خو جدا خبره ده هغه کې تبرکات نو دی وجه مفسرین وایي چې دا لفظ د آل د چې د زائد دی او تاسو د نحوی کتابونو کوم ویل دي چې آل شرم تعمیل کې اوځي کومه په دغه کې چې د راځي اول کې نظم او خطبه کې نظم کې چې د راځي نو لفظ د آل دلته کې هغه زائد دی او دا الته کې خلق مثال هغه چې د هغه ذکر کې نسب تعمیل کې چې هغه کې لفظ د آل هغه چې د هغه ذکر کړل نو بیا هغه الته کې لفظ کته معنی نه جوړیږي نو الته کې محشیان دغه جواب چې دین هغه ورکړي چې لکه قران کې چې آل موسی او آل هارون دا لفظ هغه زائد دی نو دغه رنګ دوم زائد دی نو قران کې دا سنې الفاظ مونږ وی کړی چې دا زائد دي د زائد مطلب هغه دا دی چې معنا هغه ول چې د معنا کې مداخله نشته دی او نور لفظ هغه کې زائد نه دی هغه کې تحسین هغه چې دنه پیدا کوي او اجاز هغه چې دنه پیدا کوي دلته لفظ د آل موسی او لفظ د آل هارون دا آل لفظ دا دواړه هغه زائد دي نو دې کې د موسی علی السلام هغه تبرکات او د هارون علی السلام دغه تبرکات دینه دا معلومه شو چې ځان سره تبرکات هغه چې د ساتل هغه چې د جایز دي حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ویختو او د ویلو چې ما به نو چې کله غسل مال راکای بیا د نبی علیہ السلام د نکونه دا بچ دینو زما سترګو کې وګونو کې په دې شوندو او دغه شان د نبی علیہ السلام ویخته دا به ما سره هغه چې دینو هغه دغه قاعده کېده او د دفن وکای تحمله الملائکه په دې حال کې چې دغه تابوت دا به ملائک هغه چې دینو چتای نو د تحمله الملائکه د دې بعض مفسرین وی چې هغه دغه صندوق راړه د په مخ کې کېخه اباځي تحمله الملائکه مطلب دا چې عمالقه چې په هغه د غوای په شامن دي یا د غوای په گاډای باندې هغه باندې خو نو هغه بیا ملائکو د دوته چې دینو هغه راوړو ان فی ذلک الایه لکم ان کنتم مؤمنین فلما فصل طالوت بالجنود جنود جمع ده کنه مختلف دسته وي مختلف لخر وي قال ان الله مبتليكم بنهر الله ستاسو امتحان کې دا یاد الهام سره ویلو او یا چې دینو د شمیل علی السلام دغه په وینا باندې فمن شرب منه فليس مني هغه زمانه نه دی مطلب دا چې موږ سره باندې شي نو دا څه بیا چا مونږ کړو الله دا حکمت کو چې دا وګړي دومره پړسوري چې هغه په خپل کې دینو هغه نشلت لې او من لم يطعمه او څوک چې دا د سرنا هغه چې دینو ونه سکی نو فانه مني هغه به زمانه دا غولې درجه کې دي ها الا من اختلف کسنه دا سي چې تمره یو ته شوې ده خپل یو ته شوې ده دا رخصت شو الا من اختلف غرفه مگر چې واخلي یو چون بيديه په خپل لاس سره فشربوا منه الا قليلا منهم فغاغتري سوا ديار لسكسان اغو رسكاك نو کړي فلما جاوزه هو والذين امنوا معه دا والذين امنوا معه دا جاوزه کې ضمیر مرفوع ده پاغي من دیا تفته
نو تاسو ویلې چې په مرفوع متصل باندې چې کله هغه عطف هغه چې دی نو کېږي نو تاکید په منفصل سره هغه واجب دی. نو دلته کې دا هو ذکر شوی دی، د هغه ضمیر مرفوع متصل چې دی دا د هغې دپاره دغه تاکید دی. قالوا لا طاقة لنا اليوم چې وی نو دو ووی چې زمونږ نشته نن طاقت د جالوت او دغه د لښکرو. نو دا خو مونږ 314 یو هغه 100,000 دي. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، وی هغه خلکو چې هغه ګمان کوي چې الله سره د دو ملاقات کوونکی دی. معنا ده چې هر څه چې کېږي دا د الله په قدرت سره کېږي، د الله مخې له به ځو خو څه چل به کوي مرو به نو چې مړه شلو نو الله تعالی مخې له هغه به ځو. نو هغه کم من فئة قلیلة څو چې دی نو کم هغه چې دی نو د یو دغې نه د فرقې نه ده کم خبري دی ښه. نو کم من فئة یعنی ډېر من فئة د ډلو نه، یعنی ډېر د ډلو نه. دا فئتین کې دا تنوین چې دی دا پر تنکیر دی او کم خبري دی نو دا معنا د تکثیر هغه پیدا کوي. نو ډېر د ډلو نه او کمی غلبت فئتن کثیرتن هغه غالب کېږي په یو ډلې ډېرې مندي باذن الله د الله په حکم سره. والله مع الصابرین او الله د صبر کوونکو سره دی. ولما برزوا لجالوت وجنوده کله چې دوی څرګند شو جالوت ته دغه لښکرو ته قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، ای ربه دغه کې افرغ علینا، افراغ اصل کې اوبو تویولو ته وایي ښه، دا اوبه چې سړی دغه راپرېږدي، خو دلته معنا انزال دی چې ای ربه نازل کې په موږ باندې صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فهزموهم باذن الله. د الله په حکم سره دوی هغو له شکست ورکړ. وقتل داود جالوت، او داود علیه السلام هغه چې دی نو جالوت هغه قتل کړ. واتاه الله الملک والحکمه، او الله تعالی ورکړی دله حکومت او ورکړی دله چې دی نو نبوت، حکمت نبوت مراد دی. نو دغه وخت کې نه دا جمله معترضه ده، دا وروستو چې دی نو بیا دله حکومت ورکړی شوی دی او دله چې دی نو نبوت ورکړی شوی دی. وعلمه مما یشاء، او تعلیم ولا ورکړی دی هغه نه چې کوم دی الله هغه چې دی نو هغه خوښه وه. نو دا دغه وخت کې ولا نه ورکړی چې ماضي ده، دا معنا ده چې دغه وخت نسبت هغې ته چې واخلې نو یعنې الله به ورکوي. نو ماضي په معنا د مضارع، او که ماضي په خپلې معنا باندې واخلې نو دا لکه بیا وروستو چې الله تعالی د داود علیه السلام دغه تعارف چې دی نو کوي چې الله داود علیه السلام له حکومت ورکړی او نبوت ورکړی. وعلمه مما یشاء ولولا دفع الله الناس، دا د مشروعیت د جهاد د هغې دپاره اوله وجه هغه ذکر کوي. که دفع کول د الله نه وی خلقو له بعضهم ببعض، دا د الناس بدن دی یعنې د بعضې په بعضو سره، نو لفسدت الارض، ځمکه به ورانه شوې وه. د دې وجې نه الله تعالی د جهاد هغه چې مشروع کړی دی. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، الله د خاوند فضل دی په مخلوق باندې. دا الله تعالی چې دا جهاد هغه مشروع کړی نو دا الله تعالی د خلقو سره دو سره باندې یو فضل کړی، یو کرم هغه یې کړی. نو ظاهر کې خو خبره دا ده چې د دو دغه مال خرچه کېږي، د دو بدن خرچه کېږي، دو به پکې چې دی نه مړه شي، دو به پکې خوږ شي، ولې الله به له اجر ورکوي. بل د دنیا نه به فساد چې دی نو ختم شي. نو دا د الله یو فضل دی، دا ذو فضل، الله خاوند فضل دی په مخلوق باندې. دې ځای کې تفسیر مدارک وایي چې اهل سنت والجماعت د هغو چې کوم مسلک دی نو د هغې اثبات دی، او معتزله د هغو چې کوم مسلک دی د هغې رد دی. دا شرقایل کې تاسو ویلي چې یو شی د خلقو دپاره چې فایدهمني ما هو الاصلح چې ورته وایي. نو د معتزلو دا مذهب دی چې ما هو الاصلح دا د بندگانو لپاره په الله باندې فرض دی، په الله باندې واجب دی. چې کوم شی چې هغې کې د خلقو فایده وي نو په الله باندې دا واجب دی چې هغه خبره هغه به چې دی نو کوي. او اهل سنت والجماعت وایي چې الله تعالی باندې هېڅ وجوب چې دی نو نشته دی. هر څه چې الله تعالی چاله چې دی نو ورکوي او څه کوي نو هغه د الله فضل دی. نو ولکن الله ذو فضل، هغې ته اشاره ده چې الله خاوند فضل دی،
هغه معتزله چې وایي چې د ما هو الاصلح دا په الله باندې هغه چې د وجوب دی نو هغه ځکه علامه ذکر کوي چې ولایت شعري وی کاش چې په دې خبره پوه شوي او زما علم دې ته ورسېدلی چې ما معنا ما هو الاصلح ما معنا څه د معنا د وجوب په الله تعالی باندې د هغه اصلح چې وی ما هو الاصلح دا په الله باندې هغه چې دی واجب دی نو معنا د وجوب چې دی نو څه ده وجوب عقلي ته وي وجوب شرعي ته وي وجوب چې دی نو هغه عرفي ته وي د الله تعالی باندې نه وجوب شرعي چې دی نو راتلی شي او نه وجوب هغه عقلي چې دی نو راتلی شي نه وجوب هغه عرفي چې دی نو هغه راتلی شي نو دا دوسه خبره هغه کوي تلک آیات الله دا د اثبات دی چې دا د کلونو مخکې خبرې هغه په الله تعالی دغه نبی علیہ السلام باندې وحی کړل او نبی علیہ السلام خلقو ته بیانې نو دا د نبی علیہ السلام پر رسالت دلیل دی تلک آیات الله دا د الله آیاتونه دي او نتلوها علیک بالحق نتلوها دا په ترکیب کې حال دی تلک مبتدا آیات الله دا چې د خبر چې دا د الله آیاتونه دي او نتلوها چې مونږ یې لولو ګوره تلک دا اسم اشاره ده نو دې نه پته ولګېدله چې اوس آیتونه خو په سترګو نه ښکاري که نه نو کله هغه ذهن کې چې کومه خبره او عقل کې چې موجوده وي هغې ته هم اشاره کېږي لکه تاسو په تهذیب کې هغه ویل دي چې د هذا استعمال یو حقیقي استعمال دی هغه په مشهد بالبصر کې او یو مجازي چې دی نو استعمال دی هغه په معقول کې نو دغلته د کتابونو اخر کې چې راځي چې هذا نو دې کې هغه ذهن کې چې کوم شی هغه موجود دی هغې ته اشاره هغه چې دی نو مصنف هغه کوي نو دلته هم دقه شان چې دا مخکې بیان هغه چې دی نو هغه وشو نو دغه پته ولګېدله چې دغه دا د الله چې دی نو آیاتونه دي دا وحی ده نو ځکه یې وفرمایل چې تلک آیات الله دغه د الله آیاتونه دي او دغه جواب په دې کې دی چې لکه دا د منکر نکیر سوالونه چې کوي وایي ما تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي باره کې هغه چې دی نو ته څه وایي نو هذا دغلته دی نو دغلته مونږ جواب کوو چې یا خو منځ کې هغه حجاب الله تعالی چې دی نو پورته کړي او دی د نبي علیه السلام ته ګوري او هغه ورته وایي چې د دې باره کې ستاسو دغه خیال دی او یا مطلب هغه چې دی نو دا دی چې دغه وخت سره د مړي په ذهن کې هغه دقه خبره چې معنی سوال هغه د نبی علیه السلام باره کې هغه کېږي نو دې وجې نه تلک آیات الله دا د الله آیاتونه دي بیا تلک دا اشاره ده که نه او د دې نه تعبیر په اشیرو سره چې زه اشاره چې دی نو هغه کوم نو دا نتلوها دا د هغې نه چې دی نو حال شخه ځکه حال چې واقع کېږي نو هغه عامل چې دی نو غواړي نو دلته کې معنا د اشارې لکه دوی معنا الاشارت معنا د اشارې چې تلک دی هغه وی عامل دی په نتلوها کې چې مونږ یې لولو په تا باندې په حق سره وانک لمن المرسلین او ته د پیغمبرانو نه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض الله تعالی دغه پیغمبران دي دغه چې د موسی علیه السلام ذکر وشو د هارون علیه السلام ذکر وشو دغه پیغمبر د هغه ذکر وشو چې نوم یې نه دی راغلی لیکن تاریخ لیکي چې دغه نوم شمویل دی نو وانک لمن المرسلین پیغمبر علیه السلام ذکر هغه چې دی نو وشو نتلوها علیک بالحق نو اوس الله وایي چې دا پیغمبران دي فضلنا بعضهم علی بعض بعضې په بعضو باندې مونږ غوره کړي دي د دې مطلب دا دی چې ټیک ته په نفس پیغمبرتوب کې خو ټول برابر دي په نبوت کې ټول برابر دي ولې درجې هغې چې دی نو متفاوتې دي درجې هغې مختلفې دي منهم من کلم الله بعضې د دونه هغه دي چې من کلمه الله هغه ضمیر هغه محذوف دی چې بعضې د دونه هغه دي چې الله ورسره خبرې کړي لکه موسی علیه السلام ورفع بعضهم درجات دا بعضهم دا د رفع د هغې دپاره چې دی نو مفعول اول دی درجات دا مفعول ثاني دی خو دلته کې اله هغه چې دی نو مقدر دی ورفع بعضهم الى درجات او بعضې هغې چې دی نو پورته کړي درجو ته چې دی نو هغه دغه پورته کړي درجات درجه نه دی ویلي درجات نو دې کې دې ته اشاره ده چې دا بعضې
الله ولا ډېر لوی درجې ورکړل دي. نو یو خو درجاتین تنکیر پکې راغی، تنوین راغی، دا د تعظیم دپاره شو. بل صيغه د جمع راغله درجات، او بالاجماع د دې نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. بالاجماع دې نه مراد هغه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نو د نبی علیه السلام لوی لوی درجې دي. د دې وجې نه دیته سید الانبیاء هغه چې د نبی علیه السلام هغې ته ویل کېږي چې د ټولو پیغمبرانو سردار دی. بلکې نبی علیه السلام فرمایي انا سید ولد آدم، د آدم علیه السلام د هغه چې دی نو د ټولو اولاد چې هغې کې پیغمبران دي، اولیاء دي، د ټولو زه سردار یم. د قیامت په ورځې باندې دا ټول خلق که پیغمبران دي او که هر څوک دي، دا به زما د جنډې لاندې تحت لوائي، دا زما د جنډې د هغې لاندې وي. او چې څو زه جنت ته چې دی نو نیم تلی، او زما امت چې دی نو جنت ته نه تلی. نو چې څو زه جنت ته نیم داخل شوی، نو یو پیغمبر نشي داخلېدی. او چې څو زما امت چې دی نو نشي نه داخل شوی، نو باقي امم هغه به هم چې دی نو نشي هغه داخلېدلی. نو الله تعالی نبی علیه السلام له هغه چې دی نو درجې هغه یې ورکړي دي چې هغه یې ټولو پیغمبرانو هغو له نه دي ورکړي. لکه یو شاعر وایي که نه چې لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگتوی قصه مختصر. د نبی علیه السلام تعریف هغه سړی نشي کولی، د هغه درجې او کمالات نشي چې دی نو بیانولی. خو لنډه خبره دا ده چې بعد از خدا بزرگتوی قصه مختصر. یا لکه حسن یوسف د عیسی ید بیزا داری، آنچه خوبه همه دارد توی تنها داری. هغه پیغمبرانو له یو یو هغه چې دی نو دغه کمالات هغه ورکړی شوی دی. هغه ټولو له چې څو کمالات ورکړي شوي دي، هغه کمالات یوازې نبي علیه السلام هغه له ورکړي شوي دي. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس، او موږ د هغه تایید کړو په روح القدس سره. روح القدس نه یا انجیل مراد دی، او یا د روح القدس نه جبرئیل علیه السلام. ولو شاء الله ما اقتتل الذین، دا دویم وجه د مشروعیت د جهاد هغه ذکر کوي. که د الله خوښه وی نو جنگ به نه وکړی من بعدهم، پس د دوی نه، من بعد ما جاءتهم البینات، چې پس د دې نه چې دوی ته هغه راغلي پیغمبران. ولكن دا بینات او واضح دلایل، ولكن اختلفوا، لیکن د خلقو اختلاف کړی. فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، دا هغه اعاده بود عهد دی. که د الله خوښه وی نو دوی به جنګ هغه نه وکړی. خو الله ولكن الله يفعل ما يريد، الله کوي چې د کومې اراده چې دی نو کوي. نو د دې وجې نه د جهاد د هغې حکم هغه یې وکړ، او د جهاد مشروعیت هغه یې نازل کړ. نو دا یو وجه د جهاد هغه چې دی د مشروعیت د جهاد دا شوه چې دغه خلق ظلمونه کوي. دویمه وجه هغه دا شوه چې توحید هغې کې او د الله تعالی وحدانیت کې اختلاف هغه پیدا کړ دی. یا ایها الذین آمنوا انفقوا، دا انفاق فی سبیل الله ذکر کوي چې ای ایمان والو خرج کوئ د هغې نه چې موږ تاسو له راکړي دي. من قبل ان یاته یوم، مخکې د دې نه چې راشي، من قبل ان یاته یوم چې راشي ورځه. لا بیع فیه، دا لا مشابه بلیسه دی، نو دا اسم هغه چې دی نو د دې بیا مرفوع. لا بیع فی، چې په هغې کې به بیع هم ني، ولا خلة دوستي به هم ني، ولا شفاعة، او په هغې کې به سفارش هغه معنی. دا مخکې ذکر شوی چې سفارش په چاله ني، کافرو هغو له به چې دی نو ني، مسلمان هغه دپاره چې دی نو شفاعت هغه حق دی. دا به ذهن کې کېدی چې شفاعت کله هغه چې کېږي نو دا به پاره د رفع د درجې کېږي، کله شفاعت په پاره د مغفرت کېږي. مغفرت چې د ده بخښنه وکړي چې د هغه ګناهګاري، او د رفع د درجې د هغې دپاره شفاعت چې دله لویه درجه هغه ورکړي. دا دواړه قسمه شفاعت د مسلمان دپاره دا ثابت دی او دا موږ منو. او معتزله هغه د شفاعت نه انکار کوي، او په هغې آیاتونو سره استدلال کوي چې کوم ځای کې هغه وایي چې شفاعت به ني لکه دې ځای کې. نو موږ وایو چې دا شفاعت چې نشته، دا د مشرکینو دپاره هغه نشته، د مسلمانانو دپاره شفاعت شته. والکافرون هم الظالمون، او کافر هغه ظالم دي. الله لا اله الا هو، دا دریم ځای
ځل دعوت توحید ذکر کیږي. نو په دې صورت کې 2000 مخکې ذکر شوی دا یا ایها الناس اعبدوا ربکم والهکم اله واحد، او دا دریم ځل. او دا تاسو ته ما خلاصه کې ویلو چې اول ځای پاره د نفي د شرک په دعا ده، دویم ځای کې پاره د نفي د شرک په تصرف ده، او دې ځای کې پاره د نفي د شفاعت قهري ده. د دې اهلي کتابو او د دې مشرکینو دا یو عقیده وه چې مونږ چې د چا عبادت کوو هغه به مونږ خلاصوي که نه، هغه د الله مقرب دی، د الله نازولی دي، نازبینان دي، نو الله هغو نه خفه کوي، نو دې وجې نه مونږ به هغه خلاصوي. نو دلته دعوت توحید دغه دپاره ده چې د الله تعالی ونیسلی، نو بیا تاسو خلاصولی هغه نشي. دا آیت دې ته آیت الکرسی وایي. آیت الکرسی ورته ځکه وایي چې دې کې د کرسی ذکر دی، وسع کرسیه السماوات والارض. کرسی دا خو اصل کې مونږ هغه پیژنو چې یو عرش دی، یو کرسی ده. عرش دا تخت وایي، پالنګ ته چې دی نه وایي، او کرسی هغې ته مونږ هم کرسی وایو. عربی کې ورته هم چې دی نو کرسی وایي، پارسی کې هغې کې ورته هم کرسی وایي. ځینې الفاظ هغه داسې چې هغه ټولو ژبو کې هغه چې دی نو مشترکي. الله تعالی دپاره عرش هم شته، الله تعالی دپاره کرسی هم شته. اوس د عرش نه څه مراد دي، د کرسی نه څه مراد دي، نو دا متشابهات دي. بس د دې علم یو الله څخه دی، دې کې تاویلاتو ته حاجت هغه چې دی نو هغه نشته. او بعضې وایي چې نه، بیا دا خلق به غلط تعبیرات چې دی نو کوي، نو مسلمانان به چېرته ګډوډ کړي. نو د عرش او د کرسی د دې نه حکومت او اقتدار چې دی نو اخلي، چې د الله تعالی عرش دا عبارت دی د الله تعالی د دغې نه بادشاهۍ نه، او کرسی دا چې دی نو عبارت دی د الله تعالی د حکومت نه. نو دا کرسی او عرش دا د الله تعالی د حکومت د هغې نه هغه عبارت دی. نو کله چې په کرسی سره کېږي او کله هغه چې دی نو د هغې سره تخت هغې سره کېږي. لکه خلق وایي چې د پلانکي تخت هغه مې راوغورځو، او کله وایي چې د پلانکې به د کرسۍ نه کوزومه، او یا وایي زما کرسي داسې ده. نو دا کرسي دا منصب ته موږ هم استعمالو، وایي دغه زما کرسي ډېره مضبوطه ده. نو مطلب دا چې زما حکومت هغه چې دی نو هغه مضبوط دی. نو بعضې هغه د کرسي او د عرش د هغې نه حکومت او تخت او یا چې دی نو اقتدار هغه اخلي. په حدیث کې راځي دې ته سیدة الآی، یعنی دا آیت چې دی دا د ټولو آیتونو د هغې سردار دی، ټول آیتونه د هغې سردار دی. او د دې ډېر فضایل دي. خو فرض منځ پسې هر منځ پسې یعنې فرض منځ پسې حدیث کې راځي چې دا څوک هغه چې دی نو لولي، نو د ده د جنت په منځ کې صرف دغه مرګ دی چې څنګه دی مړ شي، نو الله تعالی هغه به جنت هغې ته چې دی نو هغه داخلوي. اوس دې آیات دې له دا دومره فضیلت ولې ورکړی شوی دی؟ نو یو خدا دی چې وایي نہیں موقوف کچھ دیرو حرم پر جلوہ فرمائی، اللہ نے حسن کی دولت جہاں چاہی وہاں رکھ دی. بس دې آیات کې الله تعالی دا چې دی نو یو فضیلت هغه چې دی نو ایښی دی. نو موږ وله سله چې دی نو دغه کوو، دا وجې لټو. ولې خامخا علما هغو خو علم دی، هغه وجه وله وایي. نو دې کې ګوره دعوت توحید ده، الله لا اله الا هو، دعوت توحید ده. نو دلایلو ته یې ګورئ. الحی دا یو، القیوم دوه، لا تاخذه سنة ولا نوم درې، له ما في السماوات وما في الارض څلور، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه پنځه، یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم شپږ، او ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. نو دې کې ګوره په توحید باندې دومره چې دی نو هغه اووه دلایل هغه چې دی نو ذکر شوي دي. نو دعوت توحید ده، بیا پې اووه چې دی نو دلایل هغه د توحید هغه پې ذکر شوي دي. نو دې وجې نه دې ته سیدة الآی هغه چې دی نو ځکه هغه ویلی کېږي. نبی علیه السلام د یو صحابي نه دغه تپوس وکړو، وایي تا ته په دا پته ده چې په آیتونو کې
لوی آیات هغه چې دی نو کم دی نو دا یو امتحان دی هغه کاو نو هغه ورته ووی چې او یا رسول الله دا آیت الکرسی نبی علیہ السلام ورته مبارک شه ستا علم دی تعالی چې دی نو مبارک شي نو دا د سیدۃ الای هغه چې دی نو ویل کېږي او بعض علما هغه د دې ما قایل دي چې قرآن پاک کې چې اسم اعظم هغه چې دی نو پټ دی نو هغه اسم اعظم هغه په دې کې دی دې کې کوم لفظ دی نو هغې باندې الله پوهېږي خو هغه اسم اعظم هغه چې دی نو په دې آیات کې دی دا د بعض علماو د هغو رایې ده بیا ګوره دلته کې دا الله لا اله الا هو دا هو چې دی دا دغه ضمیر دی نو الحی دا د دې لپاره صفت نشي واقع کېدی خاصه که ضمیر تاسو ویل لا یوسف ولا یوسف به نو دې وجه نه الحی دا به چې دی نو خبر وګرځوي مبتدا به ولا مقدر کوي هو الحی القیوم هو القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهو لا تأخذه سنة ولا نوم دغه شان لکه تاسو چې هغه سوره حشر کې وایي الله لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس نو انتم د پشان الملك یعنی هو الملك القدوس هو القدوس نو دې کې عطفونه هغه چې دینو په دې جملو کې نه دی راغلي دا هر یو جدا جدا چې دینو جمله ده الحي جدا جمله ده مبتدا خبر ده القيوم دا چې دینو جدا جمله ده هو الحي خو په دې کې عاطف هغه نه دي چې دینو راوړل شي دغه وجه هغه ده چې دا ټول دی الله غزا د هغه لپاره چې دینو هغه مبین دي دا الله لفظ دې کې یو خصوصیت دی دا د نبراس چې دی د اشیمن دی برخوردار دا یو محشي دی هغه د دې دغه ذکر کړل چې دا لفظ دی الله چې دی دې کې لکه څنګه چې دی الله خصوصیات دي چې هغه په ممکناتو کې چې دی نو هغه نشته نو دغه رنګې دی لفظ دی الله دې کوم چې دی نو خصوصیات دي چې هغه په دغه کې نشته په عامو نمونو کې هغه نشته مثلا الله د دې نه چې دی نو دغه ابتدا دینه ته د الف چې دی نو لرکه الله نو لله بچ دی نو پاتې شي کنه لله نو دا بیا په حق باندې اطلاق هغه کېږي بیا ته نه د الف او لام دواړه چې دی نو هغه لرکه نو له بچ دی نو پاتې شي له ما فی السماوات و ما فی الارض بیا په حق ذات باندې اطلاق هغه چې دی نو کېږي بیا دا لام ته نه چې دی نو لرکه نو هو به پاتې شي نو الله لا اله الا هو نو بیا الله باندې اطلاق هغه چې دی نو کېږي کته دی هو د دې نه دا وو چې دی نو لرکې نو دا اړوله پیخ پچې دی نو پاتې شي بیا مغه چې دی نو هو اوس نور نو مونږ داسې نه دی ګوره زید یو سړي نومي ته تېنه ځا لرکه نو هغه بیا ید پاتې کېږي که نه نور نومونو کې چې د یو حرف هغه چې دی نو لرکه نو بیا په هغه مسما باندې دلالت هغه اسم چې دی نو نه کوي او د دې داسې خصوصیات دي چې د دې کې یو حرف هغه ته نه چې دی نو لرکوي نو دا باقي دا هم په هغه مسما باندې هغې باندې دلالت هغه کوي نو الله لا اله الا هو الحي یعنی هو الحي او القیوم یعنی هو القیوم قیوم دا مبالغه ده دا هغه چاته هغه چې دی نو ویلی کېږي چې په خپلو هم قایمي یا بلو هم قایمونکي دې وجه نه علماو لیکلي معرف القرآن کې مختصر لیکلي چې ځینې نومونه هغه داسې دي چې د هغې په غیر الله باندې اطلاق هغه چې دی نو نه کېږي اوس یو سړی دی د هغه ته ته هغه عبدالرؤف نوم دی هغه ته رؤوف ویلی شي د هغه عبدالرحیم چې دی نو نوم دی هغه ته رحیم هغه چې دی نو هغه ویلی شي لیکن ځینې نومونه هغه داسې دي چې د هغې په غیر الله باندې اطلاق هغه چې دی نو نه کېږي نو هغه نوم به پوره وایي ښه لکه مونږ چې وی رحمان بابا نو دا رحمان دا مو وایي عبدالرحمن بابا
یا دغه شان چې دی نو یو سړی دی د عبدالقیوم نوم دی فضل قیوم هغه چې دی نوم دی نو هغه ته یوازې قیوم ویل دا چې دی نو ګناه دی ښه دا ځکه دا نوم دی الله پورې مخصوص دی دا چې ته بیا غیر الله ته وایي چې هر څو ځله وایي نو دومره به ګناهګارېږي په ورځه کې ته لس ځله وایي قیوم راغی قیوم راغی نو دا څو ځله چې وایي نو دومره د ګناه راځي د دې وجې نه د چا نوم چې دغه فضل قیوم وي د چا نوم چې عبدالقیوم وي د چا نوم چې عبدالرحمن وي نو دغه شان اسماء الحسنا دې ته چې اضافت شوي نو هغه پوره نوم هغه وایي ګڼې سړی ګناهګارېږي او ګناه په عملنامه کې هغه لیکلی کېږي اوس یو سړي نوم عبدالحلیم دی هغه ته حلیم چې دی نو هغه ویلی شي لیکن چې د یو سړي داسې چې دی نو هغه نوم دی چې هغه اطلاق په غیر الله باندې هغه منع دی نو بیا هغې کې به پوره نوم هغه به وایي لا تاخذه سنة ولا نوم الله نه نیسي سنة پرناو دا لکه مونږ چې هغه اونګ او پرناو هغه یې نه نیسي ولا نوم نه خوب له ما فی السماوات وما فی الارض د دې لپاره دی هغه چې اسمانونو کې دي ځمکو کې دي من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه څوک دی هغه چې هغه شفاعت وکړي د څخه بغیر د دې اجازې نه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم د دون مخکې وروسته هر څه الله ته معلوم دي ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء او دو ګیره نه کوي په یو شي باندې د الله د علم نه الا بما شاء مګر پاره یعنی مطلب دا دی چې د مخلوق علم هغه محدود چې دی نو علم دی د الله تعالی د هغه چې دی نو هغه علم چې دی نو هغه ډېر هغه چې دی نو زیات دی وسع کرسیه السماوات والارض او شامل کرسی دی الله تعالی نو یا چې متشابهات نشي د کرسی وایي یا شامل حکومت دی الله تعالی اسمانونو لره ځمکو لره ولا یؤوده حفظهما او نه ستړی کوي الله لا د دوه حفظ د ځمکې اسمانونه چې څه دي دا د الله تعالی چې دی نو په قبضه قدرت کې دي نو دی د دې الله هغه چې دی نو نگران دی نو ولې الله په دې ستړی کېږي نه وهو العلي الله تعالی چې دی نو هغه اوچت دی او العظیم لوی دی لا اکراه فی الدین دا مخکې قتال ذکر شو کنه او انفاق فی سبیل الله ذکر شو نو الله تعالی وایي چې د قتال مطلب دا نه دی چې تاسو به خلق مسلمانان کوي اسلام په قتال سره اسلام چې دی نه راځي نو بیا څه کېږي په قتال سره فساد دفع کېږي لفسادت الارض دغه رنګې په قتال هغې سره ستاسو امتحان چې دی نو کېږي چې د الله دپاره تاسو وینه ورکوئ یا که نه ورکوئ الله دپاره چې دی نو تکلیف برداشت کوئ که نه برداشت کوئ دا دې دپاره نه دی چې خلق تاسو مسلمانان کوي ولې لا اکراه فی الدین ځکه اسلام زړه سره تعلق چې دی نو لري او دغه زړه دا یو داسې شی هغه چې دی نو دی چې د دې اختیار الله ځان څخه ایښی دی دا چې کوم بدن کې ایښی دی د دې واک هغه سره هم نشته ګوره دا لاس دی د دې یو قسم له اختیار سړي سره چې دی نو شته چې لاسونه وتړي یا لاسونه چې دی نو خوځوي د دې اختیار تا څخه شته لیکن زړه دا ستا په بدن کې داسې چې دی نو یو ټوکړه ده چې تا څخه د دې اختیار چې دی نو هغه نشته دی د دې وجې نه د اسلام او د ایمان تعلق هغه چې دی نو زړه سره دی نو په دې سره په زړه کې تصرف هغه نه کېږي دې سره صرف چې دی نو فساد هغه دفع کېږي د دې آیات شان نزول هغه علماو دا ذکر کړی دی چې یو انصاري صحابي و د هغه دوه زامنو هغه عیسیان شو هغه چې دی نو هغه ډېر مجبوره کړه ورته یې وګورئ تاسو ولې زه مسلمان یم تاسو عیسیان شوئ هغو نه منله نو هغه وایي زه تاسو پرېږدم نه د نبي علیه السلام مخې له چې دی نو هغه راویسته او وایي یا رسول الله دا زما زامن دي او دوی عیسیان شوي دي دا زه کله برداشت کوم چې زه دې چې دی نو دغه جنت ته چې دی نو ځمه او دوی د دوزخ ته ځي زه دوی دوزخ ته چې دی نو نشم چې دی نو لېږلی نو الله تعالی دا آیات نازل کړ چې ګوره لا اکراه فی الدین دا ستا کار دی نه ته به څنګه د دوی په زړه کې هغه چې دی نو اسلام هغه به واچوي نو قد تبین الرشد من الغی
دین هغه واضح دی او ګمراهي هغه چې دی نو واضحه ده. هر څه ډول الله اختیار چې دی نو ورکړل دی. د پیغمبر لیدل معجزې چې دی نو لیدلې او چې باوجود د معجزو لیدلو نه د پیغمبر د لیدلو نه دو عیسیت هغه چې دی نو اختیار کړل دی، نو دې کې ستا اختیار چې دی نو نشته، ستاسو واک هغه نشته. هغه بیا پرېښودو زه ستاسو چې دی نو هغه خوښه چې څه هغه کوئ. دا د دې آیات شان نزول شته. د دې نه ځینې خلک هغه چې دی نو دا خبره راوکاږي چې د مرتد له هغه له ولې چې دی نو سزا هغه چې دی نو ورکولی کېږي، ځکه لا اکراه فی الدین. نو د هغې جواب هغه دا دی چې دغه مرتد هغه له په دې دا سزا چې دی نو هغه نه ورکوي چې ته اسلام هغه چې دی نو قبول کا او تا دغه مجبوره کوي. د مرتد له چې سزا هغه چې دی نو ورکوي هغه د دقې دپاره که دې پاتې شي نو نور خلق مرتد کېږي او دې نور خلق هغه چې دی نو مرتد کوي، نو فساد هغه په ځمکه کې هغه جوړوي، بغاوت چې دی نو په ځمکه کې هغه جوړوي. دې وجې نه دغه د مرتد کومه سزا چې ده دا د فساد د پکولو دپاره ده، دا دې دپاره چې دی نه ده چې د اسلام هغه چې دی نو راړي. دغه رنګې دا قتال فی سبیل الله دا د دې دپاره چې دی نه دی چې خلق مسلمانان شي. دا اسلام دا په خپل اختیار سره هغه الله تعالی چې چا نصیب کړی بغیر د قتال نه هغه مسلمانان کېږي، او چې نه نصیب کړی نو که قتال نه که هر څه ورسره چې دی نو کې ټوکړې ټوکړې کې هغه به اسلام هغه چې دی نو رانلي. او متقدمین هغه دا د نسخ د هغې چې دی نو لکوټي هغه سهولت پکې کوي او وسعت پکې کوي. نو هغه هدایت چې دی نو په قاتلو فی سبیل الله هغې سره چې دی نو منسوخ شوی دی. لا اکراه فی الدین دا په هغې سره هغه قاتلو فی سبیل الله هغې سره منسوخ شوی دی. نو که څوک ووایي چې نسخ دا په احکامو کې راځي دا خو خبر دی چې لا اکراه فی الدین، نو ځینې خبر هغه چې دی نو داسې چې د هغو نه مقصود هغه چې دی نو امر یې مقصود هغه ته نه انشا. نو د دې مطلب داسې چې لا اکراه فی الدین د دې مقصد دا چې تاسو اکراه مه کوئ. نو هغه ځای کې چې قتال سره راغی نو دوی وایي هغه آیتونه د قتال سره دا حکم هغه بیا منسوخ شو. ولې تاسو دا توجیه هغه ما وکړه د بیان القرآن کې حضرت تنویر کړی دا د مولانا حسین علی رحمه الله د هغه هم دقه چې دی نو توجیه ده چې قتال دا صرف د فساد د دفع او د غازیانو د هغو د امتحان د هغې دپاره هغه مشروع دی، دا دې دپاره نه دی مشروع چې ګڼې په دې به خلق هغه چې د مؤمنان شي او مسلمانان شي، ځکه د اسلام تعلق هغه زړه سره دی او په زړه باندې هغه زبردستي او په زړه باندې جبر هغه کېږي چې دی نو نه. نو لا اکراه فی الدین نشته د اکراه په دین کې. او بعض وایي چې ګوره اکراه هغه دې ته وایي چې سړی مجبوره کړي، نو دې ځای کې خو مجبورتیا نشته چې وایي اسلام راړي که نه یا ته توبه وباسې که نه. اکراه او جبر په هغه ځای کې چې دی نو هغه راځي چې هغې کې بل طرف بیاني، لکه څنګه چې فرعون هغه چې دی نو په غرقېدو شو، یا لکه څنګه چې د کافر د هغه زنکدن چې دی نو شروع شي بیا بله لار چې دی نو نشته دی. دې ځای کې خو دواړه شته، که دې چې دی نو قبول کړي یو بچ بشي او که قبول چې دی نو نه کړي جو مړ بشي. نو کوم ځای کې د دوو خبرو اختیاري که نه نو هغه ځای کې اکراه هغه بیا نه متصور کېږي. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، واضح شوی ده چې دی نو هدایت د سرکشۍ نه. فمن یکفر بالطاغوت، څوک چې د طاغوت د هغه انکار کوي، طاغوت نه شیطان مراد دی، بت مراد دی، نو د هغه انکار کوي، ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، نو ده منګولې ولګولې په مضبوطې کړی، مضبوطې کړی نه لکه اسلام هغه مراد دی، ایمان مراد دی. لا انفصام لها چې هغې دپاره کټ کېدل نشته. والله سمیع علیم. الله ولی الذین آمنوا او هو الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. دا اوس دوه قانونه ذکر کوي ښه د الله تعالی د هغه دا قانون دی، عادت دی. که چېرته مسلمانان او نیکان خلق د هغو په زړونو کې څه شبې هغه چې دی نو هغه راشي، الله تعالی هغه شبې د هغې د زایله کولو اسباب جوړوي.
او کچرتا د چا په بل قانون دا دی که د کافرو د هغو چې دی نو چاته میلان هغه دین طرف ته چې دی نو راشي نو په هغو باندې داسې قرآنه وقیضنا لهم قرآنه داسې خلق هغه په مقرر دی چې دغې طرف ته هغه کفر طرف ته بیا واپس کی کله چې دی نو د یو کافر هم لږ غوندې امید پیدا شي او لږ غوندې میلان اسلام ته وشي ولې الله ولا توفیق هغه نه ورکوي نو دا د الله تعالی دوه قانونه دا دې هغه ذکر کېږي چې یو قانون دا دی که د مسلمانانو د مخلصو خلقو د هغو چېرته څه ذهن کې څه خبرې چې دی نو راشي هغه خبرې هغه الله تعالی د هغې د دفع کولو د لر کولو بندوبست کوي او دویم قانون دا دی که چېرته د کفارو چې مهر جباریت په چا لګېدل دی او د الله په علم کې هغه کافر دي نو که د وختي طور باندې د هغو زړه کې چېرته څه میلان اسلام ته راشي نو هغو د هغې توفیق ول الله نه ورکوي هغه واپس کېږي او بلې غاړې ته بیا ګمراهۍ هغې ته اوړي دا دوه قانونونه هغه دې ځای کې ذکر کوي مخکې درې قصې راځي الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه دا په دې دویم قانون باندې هغه چې دی نو مرتب ده او کالذی مر علی قریة او اذ قال ابراهیم ربی ارینی دا دوه قصې دا په اول قانون هغې باندې مرتب ده نو دې ته لف نشر غیر مرتب وي یو لف نشر مرتبي هغه چې په څه ترتیب سره مخکې هغه ذکر وي او وروسته تفصیل هم هغه شان راشي نو دې ته لف نشر مرتب وي او چې مخکې ترتیب یو شان دی او وروسته بل شان راشي دې ته لف نشر غیر مرتب وي لف چې دی نو راټولول او نشر هغه چې دی نو دغه خپرول نو مخکې لفي او بیا وروسته د هغې تفصیل چې دی نو وشي نو که د هغې دا نشر د لف مطابقي نو دې ته بیا دوی وایي چې هغه اجمال او تفصیل دا بیا مرتب دی او که نه دا تفصیل د اجمال مطابق هغه چې دی نو ني دې ته بیا لف نشر غیر مرتب هغه ورته وایي نو فرمایي الله ولی الذین آمنوا الله دا دوست دی د مؤمنانو یخرجهم من الظلمات الى النور وکاږي د تیارو نه رڼا ته تاسو مخکې ما ویلي وترکهم فی ظلمات او دغه مثلهم کمثل الذی استوقد نارا نور لفظ دا په قرآن کې د اسلام نه عبارت دی دا مفرد راځي او ظلمات دا د کفر نه عبارت دي دا جمع هغه راځي یخرجهم من الظلمات وکاږي الله د تیارو نه رڼا ته معنا دا که د دوی زړونو کې څه شبهات راشي نو الله د هغې شبهاتو ازاله د هغې دپاره اسباب هغه چې دی پیدا کوي والذین کفروا دا دویم قانون دی هغه خلک چې کافر دی اولیاءهم الطاغوت د دوی چې دی نو دوستان هغه شیطان دی بت دی یخرجونهم من النور الى الظلمات د رڼا نه دوی تیارو ته چې وکاږي که هغه رڼا نه څه هغه لږ غوندې چې دی نو میلان دین طرف ته نو دوی وکاږي لکه بل آیات کې راځي وقیضنا لهم قرآنا الله وایي چې دغه شان ملکان او نگرانان په موږ مقرر کړي دي چې زینوا ما بین ایدیهم وما خلفهم چې دوی ته چې دی نو دغه خبرې د فساد هغه ورته څرګندوي او ښایسته کوي ورته بعضې وایي چې یخرجونهم من النور د دې نه چې دی نو هغه استعداد مراد دی کل مولود یولد علی الفطره اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون الم تر الی الذی حاج ابراهیم دلته بیا ګوره دا یو لویه واقعه ده بادشاه سره د ابراهیم علیه السلام دغه مناظره شوې ده نو اوس چې ابراهیم علیه السلام بادشاه سره مناظره کړې ده او فبهت الذی کفر او بادشاه یې ذمته کړل دی هغه چې دی نو چپ کړل دی نو دا خبره خو دومره چې دی نو عامه چې دا تواتر ته ورسي نو دې وجې نه لکه متواتر چې قطعي ثبوت دی او داسې قطعي دی لکه په سترګو چې لیدلی کېږي نو دې وجې نه دې هم تعبیر هغه په علم تره سره ځکه چې دی نو هغه وشو ورنه دا خو د ابراهیم علیه السلام او د نمرود د هغه د وخت خبره ده او الله وایي تا نه دي کتلي نو کتل دا خو په سترګو سره کېږي دا خو ډېر پرخانۍ خبره ده نو مطلب دا چې تا ته دا خبره نه ده راغلې چې الم تر الی الذی تا نه دي کتلي هغه سړي ته حاج ابراهیم
چې ابراهیم علیه السلام هغه سره جګړه کړوه او جګړه په څه شي کې کړوه د جګړې نه دلته کې مراد مناظره کړوه جګړه کړوه مباحثه کړوه فی ربه په باره د رب کې وای د رب باره کې د ابراهیم علیه السلام سره خبرې هغه کولې د رب باره کې مناظرې کولې دا ولې دا څنګه د دومره لوی جرأت کړل دی نو ان آتاه الله الملک بأن دین مخکې به دغه باب مقدر کوي چې بأن آتاه الله الملک یا لأن آتاه الله الملک د دې وجه چې الله ول حکومت ورکړو نو چې الله ول حکومت ورکړ نو د لوی سړی شو د په معاشره کې لوی سړی شو نو بیا دې وړو وړو خبرو ته لاس نه اچو بیا چې د لوی ځار هغه ته چې د نو دغه لاس واچو نو دغه ابراهیم علیه السلام اذ قال ابراهیم ربي الذي يحيي ويميت دا چې ابراهیم علیه السلام ورته چې زما رب هغه ذات دی چې هغه ژوندي کول کوي مړه کول کوي دا ورته ولې وي دا دته تپوس کړو چې دا ته د چا عبادت کوي ناغه وي د هغه رب عبادت چې دی نو کوم زما رب هغه څوک دی چې هغه یحیی و یمیت نو دوی چې دا کار خو زه کوم ستا رب خو زه انا احیی و امیت زه ژوندي کول کوم ظلم مړ کول کوم یو اوس عمل کې راوخت کې یو سړي قضا راغلو دو جیلیانې چې دی نو دغه کړه راوبلل یو ته ویځه اتکړی پولیس ته ویل چې دی نو کولاو کوي سیدي او بل هغه دغه پوره راغلی ورشه د سر وو دغه یو سر وو او بل چې دی نو خوشې کړی دا کار خو زه کوم نو ابراهیم علیه السلام هغه پوه شو چې دې غبي دی مناظر هغه سړی چې هغه بیا هغه نفسیاتو مندوم چې دی نو پیږي نو ظاهر که خو په خلکو اشتباه راغله که نه چې دغه شی یو یې خوشی که یو دی لکه ژوندی که دا بلې چې دی نو مړ که نو اوس دې ته احیا اماتت نه وایي اماتت اصل کې د روح وښکلو ته وایي او احیا دا د روح اچولو ته وایي احیا جدا شی دی او اظهار دا قتل کول او وجل دا چې دی جدا شی دی نو دا د مناظر هغه کې دا ضروري ده چې هغه به مخکې د خلقو هغه ماحول ته چې دی نو ګوري چې داسې یو دقیق دلیل هغه چې دی نو د ذکر کې چې په هغې خلق هغه چې دی نو نه پوهېږي نو هغې ذکر کولو څه فایده نه ده نو ابراهیم علیه السلام هغه چې دی نو پوه شو چې دا خلق هم غبي دي او دی هم غبي دی دی د احیا او د اماتت او بل طرف ته د پرېښودلو او د قتل کولو د دې فرق دی چې دی نو هغه نشي کولی چې احیا څه ته وایي اماتت څه ته وایي پرېښودل چې دی نو څه ته وایي قتل کول چې دی نو څه ته وایي دی دومره عقل کار نه کوي او نه چې دی نو د خلق هغه دومره چې دی نو هغه پوه دی نو دغه وخت کې بیا داسې دلیل هغه به چې دی نو پیش کوي چې هغه دلیل باندې عام خلق چې دی نو پوه شي نو دا تاسو به د مناظرې یو کتاب دی رشیدیه چې دی نو نوم دی هغې کې باقاعده د مناظرې د هغې چې دی نو دغه طریقه ښیي چې ته چا سره مناظره کوي نو ته به په څه اصولو او په څه طریقې هغې باندې به ته مناظره کوي نو دا هلته مثال هم چې دی نو بیا استادان ذکر کوي چې کله ستا هغه مخاطب هغه نه پوهېږي نو بیا به داسې دغه دلایل ذکر کوي چې هغو پې چې دی نو هغه پوه شي نو دلته دا د هغې دغه دلیل دی نو ابراهیم علیه السلام دلته کې بل دلیل اوس راوړي چې دا خو د دقیقه خبره وه په دې نه دی پوه شه نه دا ماحول والا او دا خلق پوه شله نو زر بل دلیل چې دی نو هغه راړه چې دغه فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب چې بس چې ته وایې زه رب یم نو زما رب خو هغه ذات دی چې هغه د مشرق نه د انور هغه چې دی نو راخېجول دی نو چې ته وایې زه رب یم زه هغه سره شریک یم او مقابل یم نو فأتي بها من المغرب ته واپس کړي نو فبهت الذي كفر نو دغه هغه کافر
هغه چې دی نو عزیمت شاه منصور مولوي صاحب ووي چې لکه خر چې خټو کې ونښلي دا خر دی که نه دی هسې ګړندی روان دي ولې د دی نور دروند دی دا خپې چې دی نو د ده نری دي نو دا چې دی خټه کې شي نو دا چې کته لاړې شي نو بیا راوځي نه نو وی لکه خر چې خټو کې چې دی نو دغه شي دا ونښلي او موږ په خپلې ژبه کې د دې معنا کوو فبهت الذي کفر عزیمته شو کافر هغه کافر چې دی نو هغه عزیمته شو چې اوس څه وکړو اوس دې ځای کې علما وایي چې دا خومه چې دی نو ممکنه وه چې د ویلې دا خو زه کوم دا نظام خو زه چلوم دا ما د مشرق نه چې دی نو دا انور هغه راپورته کړی دی او زه که ستا رب دی دغه کې د مغرب نه چې دی نو راوخېږي نو د دې مفسرین دوه جواب کوي یو جواب دا کوي چې دی پوه شو چې هغه خر چې خلک ووي د هغې له ښکرو له لاړ نو غوږونه یې وبېلل ده وایي جنګي دی که نه خر جنګي دی د جنګ ټول چې دی نو یا په خولې سره کوي یا په خپو سره کوي نو ده وایي چې یاره ما سره ښکري چې زه به بیا هر ستا ته اړومم بیا هر څوک به ووم که نه نو لاړ نو هغه غوږونه یې واړه واړه چې دی وشله نو ځکه خلک وایي چې خر ښکرو له لاړ غوږونه یې وبېله نو دی پوه شو که زه اوس دا ووایم او وشي داسې چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ورته ابراهیم علیه السلام عرض وکړي چې الله اوس زما امداد وکړي دا وکړه نو دې باندې به ټوله دنیا خبر شي چې داسې چلو شو دې وجه نه دا هوښیار سړی چې وي که نه ده ته د ده ته څوک بېادبي وکړي د ده څوک بېعزتي وکړي دې هغه د چا په مخ کې ویو مانه او چې بیا په جلسو کې وي ما ته یې دا ویل دا په خپله تشهیر چې دی نو هغه کوي نو نمرود هغه چې دی نو هغه پوه شو چې اوس که چېرته بل شان وشي نو ټولې دنیا کې دا خو زما د ده خبره ده دا دلته چې کوم وزرا دي دا زما د ده خبره ده بیا په ټولې دنیا کې به داسې چل شوی دی نو دغه د دې وجې نه دی چپ شو او بعضې وایي چې بس داسې یو روب پې چې دی نو راغی که نه چې هر څه هغه دماغ وي چې دی نو کار چې دی نو هغه نه کوه الله تعالی دغې طرف ته دیان والا چې دی نو بوله ته نو ګوره دلته کې د ده ته چې کله دلیل وویلی شو نو دلیل سره په لږ باندې سړي میلان چې دی نو هغه راځي که نه ولې وقیضنا لهم قرآنا نو الله تعالی وایي چې یخرجونهم من النور الى الظلمات اقه هر درمۍ کې هغې کې اقه پارلیمنټ خلق اقه د دغه وزیران اقه چې دی نو هغه نمرود هغه چې دی نو اقه شان هغه پاتې شو والله لا یهدي القوم الظالمین او کالذي مر علی قریة دا کاف بعضې وایي چې دا زید دی نو دغه معنا دا چې اویل لسي دا او دا پاره د تنویع دی ښه دا مخکې مثال دا د هغه دویم قانون د هغې دپاره دی او دا دوه مثالونه دا د اول قانون دپاره الله ولی الذین آمنو دا مخکې هغه تاسو ته ما ویلو چې بخت نصر دا په بني اسرائیلو باندې الله تعالی چې دی نو هغه مسلط کړی ومن اظلم ممن منع مساجد الله کې مې ورته ویلي نو هغو دا بیت المقدس یې وران کړی او پوره چې دی نو د جومات د هغې بې حرمتي هم کړې وه او یهود هغه ټول چې دی نو هغه قتل کړي صرف هغه پاتې شوي وو چې چېرته بار د بار وطن کې نور څوک یې پرېښي نه نو دغه شان بیت المقدس هغه چې دی نو وران هغه چې دی نو پروت یو پیغمبر دی او عزیر علیه السلام په روایتونو کې راځي او مشهور روایت دا دی نو عزیر علیه السلام دی په بیت المقدس باندې راغی نو چې ویې کتل چې دا دغه شان چې دی نو کلی هغه وران دی پوره ښار هغه چې دی نو وران دی نو وی انا یحیی هذه الله بعد موتها یاره دا کلی به څنګه آبادېږي او دا خلق دا به څنګه چې دی نو هغه دغه دا ښار آباد کړي دا په ذهن کې څه خدشان او په ذهن کې څه خبره هغه چې دی نو راله نو دی دغلته چې دی نو ناستو دا سوچ او د فکر کې جو الله تعالی ته نه چې دی نو روح واغسته نو روح یې واغسته بیا د سره خر وسورلي وه د هغه نه چې دی نو عمر روح هغه چې دی نو واغسته دې منځ کې 100 کاله هغه چې دی نو ووتل 100 کاله وروسته الله دې هغه چې دی نو را بیدار کړ
ژوندی کړ ورته کم لبسته ته چې راغلی وې او اوس دې منځ کې څو وخت هغه تېر وته نو ده وې لبست یوما او بعض یوم یوه ورځ نو دا یوه ورځ یې ځکه ویلي چې ماښام وخت نو ده وې زه یوه ورځ ووتله چې دا زه ښه سوچ کړو ته یې وکتل نو په دې سرونو باندې نور نو یې بعض یوم او بعض یوم یا بعضې ورځ الله تعالی ورته وي چې دا یوه ورځ نه وه یا بعضې ورځ نه وه بل لبست مئة عام سل کاله د دلته چې دی نو هغه وخت کړي اوس ده ځان سره توخه وړوه توخه ځان سره وړل دا د توکل نه منافي نه ده توکل سره منافي نه ده نو ده څخه چېرته چې دی نبیزو د کجورو هغه اوبه د نبیزو ورڅخه او یا دغه انځر یا هر څه خو څه د خوراک شی هغه ورسره ومو نو هغه روغ مور پراته وي وګوره فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنه هغه بالکل هغه چې دی نو دغه شوی نه دی بدبویه شوی هغه نه دی بیا هغه سورلی هغې ته چې وګوره چې هغه چې دی نو وکته نو هغه ډوکي بالکل چې دی دغه شان ځکه سل کاله وتلي هغه ډوکي نو وی اوس ګوره وانظر الى حمارک خر ته چې دی نو هغه ګوره نو هغه باندې غوښه راغله بیا پې چې دی نو سرمن چې دی نو هغه راغله بیا یې روح هغه چې دی پکې هغه چې دی نو واچو نو کیف ننشزها څنګه مونږ هغه چې دی نو دی ژوندی کوو او دی مونږ چې دی نو هغه پورته کوو نو ګوره ورته دا هر څه هغه چې دی نو هغه وکتل نو دوی اعلم ان الله على كل شيء قدير زه پوهېږم دا پوهېدل خو مخکې وم او علم خو مخکې وم خو دا خبره دی په خپلو سترګو باندې هغه چې دی نو هغه ولیدله نو ګوره د ده په زړه کې څه خبرې چې دی نو راغلې نو الله تعالی د هغې خبرو د هغې ازاله وکړله او د ده تمانیه او سکون هغه چې دی نو نصیب کړ وإذ قال ابراهیم دا هم هغه قانون هغې سره مرتب دی ابراهیم علیه السلام هغه الله تعالی نو سوال وکړو چې ای ربه کیف تحیی الموتى دا مړي ته څنګه ژوندي کوي نو دې نه څوک دا ونه وایي چې اوهو ابراهیم علیه السلام چې دا تپوس کوي نو څه معنا چې ګنې دغه د ده په زړه کې چېرته څه شک دی نو قال ولم تؤمن ولې ستا دا یقین نه دی نو ده وویل بلا ولکن لیطمئن قلبي ځکه هسې ما ته په دلیل سره معلومه ده او چې دا زه په خپل سترګو باندې هغه ووینم نو یو خبره چې تا ته په دلیل سره معلوموي او بیا په سترګو باندې ووینې نو دې ته عین الیقین هغه چې دی نو هغه وایي یو حق الیقین دی یو علم الیقین دی یو عین الیقین هغه دی یو شی چې ته په دلیل سره معلومه هغې ته علم الیقین وایي یو شی چې په سترګو سره ووینې هغې ته عین الیقین وایي یو شي کې چې دا دواړه هم چې دی نو دلیلي او هم مشاهدې دې ته حق الیقین هغه چې دی نو وایي نو ده د حق الیقین او د تمانیه د هغې چې دی نو سوال هغه چې دی نو کوو نو الله تعالی ورته ووایي چې ته څلور مارغان هغه چې دی نو هغه ونیسه او هغه خو ځان سره مخته کړه او چې وی پېژنې چې بیا پېژنې دا د دې لپاره چې بیا دا نه وایي چې ګنې دا بل نوع دغه ده خو بل دی د هغه نوع بل فرد دی نو دې وجې نه داسې دغه وکړه نو ده هغه مارغان هغه چې دی نو دغه شان هغه ونیسل هغه چې دی نو ښه هغو باندې نښې کېښوې هغه چې دی نو ځان سره هغه چې دی نو اموخته کړه هغه مارغان کوم دي نو تاسو ته ما وایي چې مفتي شفیع رحمه الله معرف القرآن کې وایي ابهم ما ابهمه الله چې الله یو شی هغه نه دی ذکر کړی تعین یې کړی تاسو هم اړو تعین چې دی نو هغه مه کوئ خو هغه علما او مفسرین کله صبرېږي هغو د دې دپاره بیا چې دی نو دغه کوي وایي چې دا هغه مارغان دي چې دا انسان هغه یې مخته کولی شي د انسان خواله راځي نو یو هغه بانګي بل هغه طاووس او بل غراب دغه کارغه یا چې دی نو دغه غراب او بل کونتر دا لکن کونتر یم چې دی نو ساتي نو دا څلور مارغان دی ونیسل
او د ځان سره هغه چې دی نو هغه اموخته کړه او بیا یې دا ذبح کړه بیا یې ټوکړي ټوکړي هغه چې دی نو هغه کړه بیا ګډوډ کړه لکه د یو سر او د بل چې دی نو سان او د یو چې دی نو پتون او د بل چې دی نو سان دغه طریقې سره دی ګډوډ کړه او بیا هغه ځای کې چې کوم غرونه هغه چې دی نو هغه غرونو باندې یو دا یو ټوکړه یو غر باندې بله په بل غر باندې بله په بل غر باندې داسې چې دی نو په دې غرونو هغې باندې دا ټوکړې هغې چې دی نو کیف وي نو بیا یې ورته وی چې اوس دوت اواز چې دی نو وکړه نو چې ابراهیم علیه السلام اواز وکړو نو کتلې چې د هغې غر نه سر را روان دی او د دې غر نه د دې نه چې دی هغه دا پتون یو دغه شان دا ټول هغه اندامونه خپل خپل دغې کې دا یو جوسه چې دی نو هغه جوړه شوه دا اوس دی ټول خبره په خپله هغه ویني او بیا چې کله جوسه جوړه شوه نو دې نه دونه هغه روحونه وتلي وو نو هغه روحونه پکې هم واچولی شول او بیا یأتینک سعیا په خپو به راځي داسې ته د سعیه دا د خپو راتلو ته وایي نو په خپو دا د خپو ځکه چې که هوا کې راله که نه نو بیا هم چې دی نو تسلي نه کېږي چې دا به چېرته نوري نو دې وجې نه په خپو باندې هغه چې دی نو راغی نو په دې طریقې سره د ابراهیم علیه السلام په هغه سوال او هغه له جواب هغه داسې عملي طور باندې هغه ورکړلی شو نو دا په هغه قانون باندې مرتب شوه که چېرته نیکان خلق او ښه خلق هغو په زړه کې څه خبره راشي نو الله د هغو هغه زړه هغه خبره هغه چې دی نو د هغې هم بندوبست هغه کوي نو دلته کې ابراهیم علیه السلام چې دا سوال هغه کړی مونږ دا خبره ذکر کړه چې دا صرف د مشاهدې دپاره پس د دلیل نه نو دلیل د څخه و چې الله تعالی مړي ژوندي کوي ځکه د دغه مړي ژوندي کول دا په ایسان د روح هغې سره چې دی نو راځي په القا د روح سره راځي لکه ملایکې چې د مور په ګېډه کې بدن هغه چې دی نو د انسان او جسم د انسان جوړ کړي نو بیا چې ډایري هغه چې دی نو ورکړي نو د الله د طرف نه هغه چې دی نو بیا کوم روح چې د هغه بدن دپاره مقرري نو هغه روح هغه چې دی نو راوړي او هغه په بدن هغې کې کېږي نو دې ته ایصال د روح هغه وي بدن سره چې څنګه روح هغه چې دی نو ټل شي نو انسان هغه چې دی نو ژوندی شي نو دا دلیل چې دا خو الله تعالی هغه چې دی نو کوي ولې آیا دا څنګه چې دی نو کوي نو د دې کیفیت سوال یې کړی دی کیف تحیی الموتی ته څرنګه چې دا د کیفیت د هغې وایي احیا د مړو د هغې سوال نه کوي هغه خو هغه ته په دلیل سره خبره ثابته ده چې ایصال د روح هغې سره دغه احیا راځي هغه خو الله تعالی روح الله تعالی اچوي ولې د دې د په خپلو سترګو او په مشاهده کې په تجربه کې چې دی نو ووینمه نو د دې هغه تجربې د هغې سوال هغه کړی خو دلته تاسو چې کله دوره کوئ او حدیث چې دی نو وایئ نو په بخاري کې او په نور د حدیث کتابونو کې هغې کې به یو حدیث چې دی نو راشي هغه کې اشکال بیا جوړېږي هغه دا دی چې نبی علیه السلام وایي چې نحن احق بالشک من ابراهیم اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتی نبی علیہ السلام فرمائی چې نحن احق بالشک من ابراهیم مونږ زیات د شک د هغې چې دی نو حقدار یو د ابراهیم علیه السلام نه اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتی نو دې نه خو دا معلومه شوه چې د ابراهیم علیه السلام دا سوال چې دی نو دا په شک باندې بنا دی او بیا نبی علیه السلام وی نحن احق بالشک مونږ زیات چې دی نو حقدار په شک سره مطلب دا چې د ابراهیم علیه السلام چې کومه خبره کړله دا زمونږ زیات چې دی نو دا حق دی چې مونږ دغه شان هغه خبره چې دی نو هغه وکړو او دغه شان سوال هغه چې دی نو وکړو نو دې ځای کې دوه اشکاله شته یو اشکال دا شو چې دا خو ابراهیم علیه السلام د هغه شک هغه چې دی نو ثابت شو چې د هغه شک او په الهیاتو کې شک دا خو د پیغمبر نه چې دې سره وسړی دی
اسلام نه چې دی نو هغه وځي دا خو د پیغمبر شان نه ده د مسلمان شان هم نه دی چې په الهیاتو کې د الله په صفاتو کې هغه شکونه چې دی نو کوي بیا نبی علیه السلام وایي نحن احق بالشک مونږ زیات هغه حقدار یو چې دغه شان چې دی نو شک هغه مونږ چې دی نو هغه وکړو نو دا یو مشکل چې دی نو هغه حدیث دی نو د هغې وجه نه دا وفاق علوم داسې په حدیثونو کې مشکل به چې دی نو ګوري او بیا چې دی نو هغه په سوال کې چې دی نو راولي دا ګوره دا طریقه نه ده د ممتحن چې هغه په عمر نه په کتاب کې ګران ځای چې دی نو هغه ګوري نو د هغه کتاب هغه مضمون د هغې دغه جوړه شي سوال چې دی نو جوړ شي هغې کې پته ولګي چې دله څه راځي که نه راځي لیکن خامخا هغه داسې مشکل ځای چې دی نو قتل او بیا په هغې کې داسې سوالات چې دی نو شقوق چې دی نو هغه جوړول چې د دو وس کې خبره چې دی نو هغه نه شي نو دا لکه اولا خبره نه ده دا د خپل علم د هغه چې دی نو اظهار هغه مقصدي او یا دا ده چې دا لکه د هغه علم ګوري چې توار وکړه د ده چې دی نو علم هغه چې دی نو څو دی خو به هر حال دی کې ښه خبره هم کیدی شي او دې کې بده خبره هغه هم کیدی شي او الله تعالی د هر چا په مراد باندې هغه چې دی نو خبر دی نو د هغې جواب هغه چې دی نو مختلف جوابونه دي یو جواب هغه چې دی نو دا دی چې یو ځل صحابه ناستو نو دا خبره یې وکړله چې شک ابراهیم ولم یشک نبیونه چې ابراهیم علیه السلام هغه چې دی نو شک کړی چې رب ارني کیف تحیی الموتى ولم یشک نبیونه زمونږ پیغمبر شک نه دی کړی نو نبی علیه السلام دوی ته یو قسم نه زورونه ورکوي که دې ته تاسو شک چې دی نو وایئ هغه خو د الله تعالی د قدرت او د هغې د کیفیت د هغې تپوس یې چې دی نو کړی دی نو که دې ته تاسو شک وایئ نو نحن احق بالشک من ابراهیم مونږ زیات حقدار یو د الله تعالی په صفاتو ځان پوه کول هغه د الله د صفاتو مشاهده چې دی نو کوله نو که دې ته تاسو شک وایئ نو دا چې دی نو هغه دی دا د دې خو مونږ زیات حقدار یو لکه تا د مقرران کله کله وایي که نه چې ته چې دی وایي چې د ناموس رسالت دپاره قربانی ورکول د ختم نبوت دپاره قربانی ورکول د اسلام دپاره قربانی ورکول د مدارسو او د علماو د تحفظ دپاره قربانی ورکول دې ته تاسو دهشتګردي وایئ نو دوی دا وایي چې دا دهشتګردي به موږ کوو او بیا به کوو او همیشه به چې دی نو کوو دا د هغه مخاطب د هغه مزاج مطابق او د هغه اطلاقاتو مطابق نو نبی علیه السلام ورته وایي که تاسو دې ته شک وایئ نو نحن احق بالشک من ابراهیم او بعضې هغه د دې دا جواب کوي چې دغه چې دغه نحن احق بالشک من ابراهیم دا چې نبی علیه السلام هغه چې دی نو هغه فرمایي نو دا حزمن لنفسه چې نبی علیه السلام یو حدیث کې راځي ګورم قرآن کې راغلي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض لیکن نبی علیه السلام وایي خبردار ګورې ما چې دی نو په یونس علیه السلام باندې یا ما په بل پیغمبر باندې ما له چې دی نو دغه غوروالی هغه چې دی نو مه راکوئ نو هغه ځای کې علما هغه وایي چې دا چې نبی علیه السلام هغه چې دی نو وایي دا د دې لپاره چې د بل پیغمبر تنقیص چېرته چې دی نو ونشي او یا حزمن لنفسه هغه چې هغه وایي نو دې وجې نه دغه چې وایي نحن احق بالشک من ابراهیم نو دا نبی علیه السلام حزمن لنفسه د کسر نفسی د هغې دپاره یې ویلي چې ګورې داسې او درېیمه توجیه دا ده چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې نحن حق بالشک من ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د هغه چې دی نو صفایي کوي که دې ته تاسو دته یو د خبرې نسبت کوئ نو بیا دغه نسبت دا ماته چې دی نو هغه وکړئ نو مطلب هغه چې دی نو دا د پیغمبر ته خو څوک نسبت بد نشي کولی نو دا نبی علیه السلام امت ته تعلیم چې دی نو ورکوي د هغو تربیت کوي چې د ابراهیم علیه السلام شان کې داسې الفاظ هغه چې دی نو مه هغه استعمالوئ نو ځکه فرمایي چې او کالذي یا تا نه دي کتلي هغې کس ته چې مر علی قریة وهي خاویة علی عروشها په خپلو چتونو باندې دا کلی دا بیت المقدس وخه او قال انا یحیی هذه الله څنګه دا به ژوندی کوي الله تعالی بعد موتها
فاماته الله 100 عام سل کاله هغه دې چې دنو ملک ثم بعث ابه چې دنو پورته کړ. اوس دې ځکه شیخ القرآن سے وایي چې کوم خلک وایي چې مړی نه وي نو دا دغه دلیل دی دا چې دنو سل کاله تیر شوی دی او د په خوا باندې به خلک تل راغلي او د دنیا انقلابات د دنیا خبرې اس پتا هغه ورته نشته. نو دی وجه نه د برزخ خبرې جدا دي ښه د پیغمبري او غیر پیغمبري د حیات دنیوي دغه مسائل جدا دي او حیات برزخي دغه مسائل هغه جدا دي. قال بل لبست الله تعالی وی چې تا درنګ تیر کړل مې تعامن ولبست یوما او بعض یوم چې دغه یو دغه روز یا باجر دا یو ورځ دې ته یو قتل چې ماښام دی او چې بیا ښه سوچ وکړ نو نور بره په غرونو باندې و نو بعض یوم هغه ذکر کړی دی. الله تعالی ورته وایي چې دا درنګ تیر کړی سل کاله فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه چې هغه بدبوی شوی نه دی دا لم يتسنه دې کې رسو دا ها چې دا کنه دا د سکتې ها ده سکته دی دا پر روایت حفظ کې دا د سکتې د هغې لپاره هغه ده دا د نفس کلمې د اصلي کلمې د هغې نه ده صرف د هغې لپاره سکتې لپاره راغله او سکتې لپاره دا ولې راځي نو دې کې دغه نحویان هغه ذکر کوي چې مخکني کوم حرف چې دی د هغه حرکت باندې پوره تلفظ وشي چې دا نی ورسره ها دغه دا ها ورسره چې دی نو نی د سکتې نو بیا په هغې باندې وقف کې بیا په هغې تلفظ چې دی نو نه کېږي نو چې دغه دا ورسره ولګي نو تلفظ به په دې باندې وکړي او مخکې حرکت هغه به پوره ادا کړلی شي. وانظر الى حمارك ولنجعلك دا وو دا دغه دی که نه عاطفه دی نو دا مخکې دې باندې چې دی نو هغه عطف دی چې لتعتبر ولنجعلك الله تعالی وایي فعلنا ذلك دا خبره مونږ وکړه لتعتبر چې ته قیاس وکړې او بل وګرځو مونږ ته آیة للناس د خلقو دپاره چې دی نو دلیل. وانظر الى العظام كيف ننشزها څنګه دمونږ خوځوو او یو قرات کې كيف ننشرها څنګه ژوندي کوو او ثم نكسوها لحما بیا په غوښه خېجو. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. زه پوهېږم مطلب دا چې زما اوس تمانیه او مشاهده راله. وإذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن. خاطر دا تپوس کوي ولې ته ایمان هغه چې دی نو یقین اغستانه دی دا د دې لپاره ذکر کړ چې چېرته څوک د ابراهیم علیه السلام متعلق بدګماني ولیکي. قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. اطمینان د قلب دا دلته کې د مشاهدې نه عبارت دی چې زه د دې مشاهده وکړم. قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك. هغه ځان ته به مایل کړي سوار یسورو دا په معنا د میلان هغې باندې دی یا د مختبه کې. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا به وګرځئ په هر غر باندې د دوی نه چې دی نو جز دغه ځای کې غونډۍ وي هغه غر او دا غر او بل غر په دې باندې به داسې دا دغه ګډوډ هغه چې دی نو کېدی. او ثم دعوهن او بیا به ورته چې دی نو آواز وکړي یأتینک سعیا دو به راځي تا ته سعیا یعنې ساعین په دې حال کې چې په خپو باندې هغه به راځي په خپو باندې ځکه که په هوا کې روان وځي نو بیا به ستا تسلي هغه چې دی نو ونیشي. او واعلم ان الله عزیز حکیم پوه شه چې الله زورور دی او د حکمت واله دی. نو دا خبره به ذهن کې کېدی چې د ابراهیم علیه السلام هغه د مشاهدې تپوس هغه چې دی نو کړی دا سوال د مشاهدې هغې دپاره کړی یعنې علم الیقین د هغه و په دلیل سره د هغه یقین و چې لیکن د مشاهدې تپوس هغه چې دی نو کو دې ته حق الیقین وایي. د دې داسې مثال دی لکه خلق چې یو فن زده کړي او بیا ټریلینګ چې دی نو هغه کوي دته ته خو په کتاب کې ویلي چې داسې نو هغه به داسې او چې داسې هغه به داسې دا علم هغه یې وله ورکړي استادانو او کتابونو لیکلي ولې بیا یې مشاهده کې هغه ټریلینګ چې کوي نو هغې کې لکه هغه تجربه وشي او مشاهده وشي.
وقفه وکړئ